حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د کعبی مبارک خوا تراغه د تر بچیو داغي خوا لراغه چې ور سره کینی خامخا رشتہ دارانو سره خلک ناس تپاسته کوي چې څنګه راغه غي سره کیناستن واپس روان شو نو عملګرو د تر زامنو په आवाज وکړي چې یاره ته ولې واپس شوې هغه وی چې یاره تاسو سره خوا کې تاسو یو بوت جوړ کړی و هغه ځان سره خوا کې خلې دی نو ماته مناسب نخکاری چې زرا شمو زه دغه ځای کې تاسو سره کیم دومره به نبی علیہ السلام د دینه نفرت کو صحابو ته تپوسو کو وی د الله پیغمبر ته ډیر خطرناک زمانہ کې پاتې شوی تا چرته شراب سکلی دي نبی علیہ السلام فرمایل نه تا چرته بت پرستی کړی دا نبی علیہ السلام فرمایل زما د بوتانو نه نفرتو زما به د خلکو په خوا کې بدی شو نبی علیہ السلام بیا یو عجیبه خبر وکړه وی ما ته د الله احکامات هم لا نور راغلی خو فطرتی طور الله پاک زما په زړه کې د شرک نه نفرت پیدا کړیو د بوتانو نه الله پاک زما په زړه کې نفرت پیدا کړیو د شرابو نه الله پاک زما په زړه کې نفرت پیدا کړیو د ظلم زیاتی نه د چا د وینو تویولو نه الله پاک زما په زړه کې نفرت پیدا کړیو زما په زړه کې الله پاک همدردی خلیوا د یو بل سره پکې محبت خلیو د یو بل سره پکې خیر ښېګړې خلیوا دا خو وروسته چې بیا ماته احکامات رالل نو هغه کارونه چې الله پاک په ما باندې د نبوت نه مخکې کړي هم د هغې ماته حکم وشو چې تی دې نورو خلکو ته بیان نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوموالي او د نبی علیہ السلام نوجوانی وه چې په دغه وخت کې نبی علیہ السلام الله پاک د ګناهونو نه بچ ساتلی دي او د ځکه بچ ساتلی چې پر روان وخت کې داغه نه یو لوی کار غشتو د انبیای کرامو د ختمېدو هغه مهرې پې د پاسه لګو یو لوی امت ولا قیامت پورې ورکو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تر د وفات پورې ټول ژوند چې دی یو داغ قدرې پې نه دي پاتې شوي او نی پې پرېخوستې دي داسې پاک ساک الله پاک د ګناهونو نه پیدا کړی دی الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دعا غواړم